بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مسلمانو سلام. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاست. نن ورځ موږ تاسې په خیر سره پیل کوو په دویم څپرکي باندې. دویم څپرکي کې موږ تاسې به په د مالي اقتصاد، د دولت اقتصاد او د هغه ساحه او د هغه مطالعه په اقتصادي نظامونو کې دا موږ تاسې مطالعه کوو. نو مخکې له دې نه چې دغه نظامونه موږ واضح کړو او په هغه باندې په هغې باندې مفصل بحث وکړو، خبرې وکړو، نو لومړی راځو عمومي ځینې معلومات دي چې مخکې هم موږ تاسو ته شریک کړي سره په یو ځل بیا د دې څپرکي په پیل کې د دې ضرورت او اړتیا ده چې په هغې باندې یو لنډه کتنه وکړو. موږ پوهیږو چې مالي اقتصاد په چوکاټ کې مالي او پولي وسایل چمتو کول، اداره کول او په کار اچول راځي. یعنې دا معنا چې موږ مالي او پولي وسایل له کومه ځای نه اماده کوو، له کومه ځای د لاسته راوړو، یعنې تمویل له کومه ځای نه کوو. د دولت د چارو د پرمخ بیولو لپاره او د دولت د دندو ترسره کولو لپاره دولت دغه پانګه له کومه کوي، د مالي او پولي وسایل له کومه ځای نه برابروي. هغه باندې موږ تاسې مخکې لیکچرو کې بحثونه وکړو، خبرې مو کړلې چې مختلف ډول د دولت عایداتي سرچینې دي چې هغه څخه استفاده کوي. نو دویم دا ده چې دغه وسایل مالي او پولي چې دوی حاصل کړل، ترلاسه کړل، بیا دا څه ډول عملاً په کار اچوي، یعنې دا عملاً څه ډول پانګه اچونه په دې کوي یا څه ډول د مصرف په لګښت رسوي. نو د دې سره د مالي اقتصاد سره کار لري چې په خپله مالي اقتصاد د مالي اقتصاد حامل چې ده هغه په خپله دولت ده، یعنې دولت دغه چارې پر مخ باندې بیایي. که عواید هم راټولوي د دولت وظیفه او دنده ده، او که په لګښت یې هم رسوي، یعنې په ټولنې او اقتصاد ته دولت یو شمېر دندې او وظایف او مکلفیتونه لري چې د هغه لپاره دا چاره ترسره کوي. او دا د مالي اقتصاد موضوع و چې موږ تاسو ویلي چې په دولت په دا وظایف ترسره کوي. او بل دا ده چې د دې موخه به څه وي؟ د دې موخه دا ده چې د ټولنې او اقتصاد اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، د هغو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې نو دولت باید د حامل په توګه د دې لګښت ترسره کوونکي په توګه او د عوایدو د چمتو کولو، د پیدا کولو د یو حامل په توګه باید دولت دا چاره ترسره کړي تر څو د ټولنیزې هوساینې یا د ټولنیزې رفاه په افراد ورسیږي او یو هېواد چې ده د دې نفوس او وګړي هغه اړتیاوې ضرورتونه رفع شي. نو مخکې موږ تاسې دې باندې بحث وکړ چې په پخوا وختونو کې مالي اقتصاد په برخه کې یوازې دولت عوایدو ته پاملرنه کېدله، یعنې د لګښتونو برخه یې دومره نه مطالعه کوله، یوازې د عوایدو برخه باندې بحث کېده. ولې اوس د دولت د عوایدو ترڅنګ د دولت لګښتونه باندې هم بحث کېږي، یعنې مالي اقتصاد دا هم ورسره مطالعه کوي او څېړي. خو تر ټولو مهمه بیا دا ده چې د دې عوایدو او لګښتونو د بحث نه بغیر په اقتصادي پیښو او جریانونو باندې د هغوی اغیزو څېړل، چې عواید راټولونه یا د عوایدو حصول چې مختلفې لارو موږ تاسې وویلې چې لاسته دولت راوړي، که هغه دولت د شبکاتي عواید وي، که هغه دولت د مالیاتو له طریقه وي، هغه که دولت جرایم وي، هغه که دولت پورونه او قرضونه کومو هېوادونو نه اخلي، هغه یا سبسایډي کوم هېوادونه ورسره کوي. دغه د عوایدو مختلفې لارې او بیا د دغو لګښتونو ترسره کول یا هغه دندې چې دولت لپاره کومه یو لومړیتوب لري او کومه د ملي اقتصاد او د هېواد او ټولنې باندې مثبتې اغېزې پرې باسي یا په اقتصادي پیښو جریان باندې مثبتې اغېزې. موږ تاسې څو ځله د دې مثالونه موږ تاسې مخکې لیکچرونو کې ویلي دي چې پرمختیایي هېوادونه په دې کې ډېره ستونزه لري، یعنې پرمختللي هېوادونه چې کومه پالیسي جوړوي هغوی په اقتصادي پیښو جریانونو باندې اغېزې مطالعه کوي، ولې پرمختیایي هېوادونه دا چاره ډېر نه ترسره کوي، نو ځکه دوی هم ډېری وخت له ستونزو سره مخامخ وي. او بل دا ده چې د دې ترڅنګ د دولت او خصوصي اقتصاد ترمنځ اړیکې هم تر کتنې لاندې نیسي، یعنې داسې یو فعالیت، داسې یو ډول
دولت چارو ترسره کول چې هغه خصوصي اقتصاد هم تر اغېزې لاندې راولي یا خصوصي اقتصاد فعالیتونه ممکن متضرره کړي یا دولت داسې لګښت ترسره کړي چې خصوصي اقتصاد فعالیتونه د هغه سره مثبت طرف ته تحرک وکړي او میلان پیدا کړي خصوصي اقتصاد د پیاوړتیا باعث وګرځي خصوصي اقتصاد د هغه سره ښه شي نو بنان د دې لپاره موږ تاسې د دولتي اقتصاد او خصوصي اقتصاد ترمنځ لس فرقونه په تیر لیکچر کې ویلو خو لنډ ډول داسې واضح کوو چې توفیر د دولتي او خصوصي اقتصاد ترمنځ د مالی او پولي وسایلو په کار اچولو او استعمال کې نه ده چې مثلا دولت هم مالی وسایلو ته اړتیا لري عوایدو ته اړتیا لري مختلفو لارو نه لاسته راوړي یا اجباري یا اختیاري پرنسپ نه او خصوصي اقتصاد هم عوایدو ته اړتیا لري یو د اختیاري پرنسپ له لارې لاسته راوړي ولې اجباري پرنسپ بیا دوی نشته کولای په دې موږ تاسو مخکې بحث کړی په اجباري او اختیاري پرنسپ باندې نو د دوی توفیر دا ده چې دوی بېلابېلو موخو ترلاسه کولو په برخه کې د هغوی د استعمال څخه چې دوی بېلابېلې موخې لري مثلا خصوصي اقتصاد د دې موخې لپاره دا کار کوي چې هغوی هدف یوازې مفاد وي او د مفادو د ترلاسه کولو په خاطر باندې دوی په دې لټه کې وي په دې هڅه کې وي چې دوی هغه په لنډ وخت کې او ډېر مقدار لاسته راوړي د ټولنې د هوساینې هغه په نظر کې نه نیسي فکټور په نظر کې نه نیسي یا هغه مثبت اغېزې چې ټولنه باندې یوازې چې دوی خصوصي ګټه وي هغه په پام کې نیسي ولې دولت هم مالي پولي وسایل ترلاسه کوي او په لګښت یې رسوي خو توفیر یې دا ده چې دوی بیا موخه جدا ده نو تاسې مخکې ویلي وو چې دوی موخه د ټولنې د هوساینې لپاره د خیر ښېګڼې لپاره ده او د مفادو د ګټې په خاطر باندې دا کار نه کوي نو بنان دغه یو مقدمه وه موږ تاسې د نظامونو لپاره چې موږ د مالي اقتصاد هغه موضوعات او د خصوصي اقتصاد سره توفیر تر څو له دې درس سره رابطه او لینک ورکړو نو دا اړینه وه چې په دې موضوعاتو باندې پوه شوي وو اوس نو راځو دې ته چې موږ تاسې د دولت مالی اقتصاد او اقتصادي نظامونه دا موږ تاسې اصلي بحث هم دا ده معنا دا چې پبلک فاینانس اینڈ اکنامک سیستم دغه عامه چارې یا عامه مالی چارې د دولت مالی اقتصاد چې کوم فعالیتونه کوي په دې هر یو اقتصادي نظام کې په دې اکنامک سیستمونو کې موږ تاسې دا مطالعه کوو نو لومړی نظام دی کې چې موږ تاسې دولت د مالی اقتصاد رول او د هغوی لپاره د دوی کوم وظایف او دندې دي هغه موږ تاسې په دې باندې بحث کوو نو هغه دا ده چې د دولت مالی اقتصاد په مرکانتلیستي نظام کې مرکانتلیست نظام چې موږ تاسې خبره کوو نو دې ته موږ تاسې د اقتصاد په تاریخ کې د سوداګرو مکتب هم وایو دا یو ډول نظام ده د نظام یو ځان لپاره یو هدف ټاکلی ده او د هغه لپاره مختلفې لارې چارې غوره کړي دي په هغه باندې دوی کار کوي دغه هدف ته ځان رسولو لپاره یو لړ سپارښتنې او غوښتنې دولت ته کړي دي چې په هغه کې باید دولت مداخله وکړي په دې باندې بحث کوو خو دغه نظام ته ولې د سوداګرو مکتب وایي اول خو د مکتب په معنا باید پوه شو موږ په اقتصاد کې مکتب دې ته وایو چې یو شمېر د اقتصاد علما چې په یو نظر باندې راټول وي او د یو نظر خاوند وي دې ته موږ مکتب وایو مثلا موږ تاسې وایو د کلاسیک مکتب د کلاسیک مکتب بنسټ ایښودونکی سکاټلنډای عالم ادم سمیت ده نو ادم سمیت کوم نظر چې ویلی ده د ده بیا پیروان پیدا شوي دي د ملګري پیدا شوي دي د نظر د تایید لپاره دوی ټول متفق دي په دې باندې نو بنان دوی یو مکتب جوړ کړی دی یو اقتصادي مکتب یې د کلاسیکانو په نوم باندې چې کلاسیک مکتب ورته وایي یا مثلا د هغه مقابل کې کینز راجوګ شوی وي کینز یوه بله نظریه وړاندې کړې وي د ده مثلا د ادم سمیت نظریه یې رد کړې وي یا بل معلم راجوګ شوی وي یوه بله نظریه ویلې وي هغه یو شمېر پیروان یې ځان سره پیدا کړي وي نو بیا هغه ته موږ تاسې یو جدا مکتب وایو نو دې ته د سوداګرانو مکتب وایي د سوداګرو مکتب مرکانتلیستي نظام د سوداګرو مکتب ځکه ورته وایي چې موږ یو ځل دا تعریف وګورو بیا په دې باندې بحث کوو مرکانتلیستي نظام د دولت د اقتصادي سیاست د دوی په اقتصادي سیاست د دولت کې چې دولت خو مختلف اقتصادي سیاستونه لري
دولت خو د اقتصادي خودکفا د حاصلولو لپاره مثلا د صادراتو لپاره به جدا سیاست لري، د وارداتو لپاره به جدا سیاست لري، مثلا د استخدام لپاره به جدا سیاست لري، د بیکاري د له منځه وړلو لپاره به جدا سیاست لري، همدا ډول سره د پیسو د ثبات لپاره به جدا سیاست لري. بنا دا ټول سیاستونه د هیواد لپاره چې هدف یې دا ده چې د اقتصاد پیاوړی شي، اقتصاد باثباته شي، اقتصاد یو هغه حد ته ورسېږي چې دوی په خپله خودکفا وي په ځان باندې. نو بنا دا ټول سیاستونه مجموعه اقتصادي سیاستونه دي. نو دوی د اقتصادي سیاستونو کې تر ټولو مهم هدف دا و چې د تجارت بیلانس باید مثبت شي. د تجارت بیلانس دا باید مثبت شي، یعنی معنا دا چې دوی وایي چې صادرات باید له وارداتو نه زیات او دا مثبت بیلانس دی تجارت ته، چې صادرات له وارداتو نه زیات شي، او که صادرات له وارداتو نه کم شي، واردات په زیات شي، بیا منفي تجارتي بیلانس دی. نو بنا ځکه دوی چې د تجارت د بیلانس لپاره کوشش کوي چې مثبت شي، نو ځکه یې نوم هم د سوداګرانو مکتب دی، چې دا موضوع مخکې ما درته وویل چې تعریف کې دا روښانه کوو، نو ځکه د سوداګرو مکتب هم ورته وایي. نو دې هدف ته د رسېدو لپاره چې مرکانتیلستان وایي چې موږ باید تجارت بیلانس مثبت کړو، نو دوی په اقتصادي چارو کې په عمومي ډول او په دې لاندې نقاطو کې چې موږ تاسو اوس بحث وکړو، په دې کې په خصوصي ډول په ځانګړي ډول د دولت ته غوښتنه کوي چې دغه چاره دولت ترسره کړي. یعنې په عمومي ډول خو باسم دولت په دې کې مداخله کوي، خو دا لاندې کوم مسایل چې موږ تاسو اوس مطرح کوو نو په شماروار ډول به وایو دغه کې دولت نه د مستقیمې مداخلې غوښتنه کوي چې دولت باید دا چاره ترسره کړي. د څه شي په خاطر؟ د دې په خاطر تر څو د تجارت بیلانس مثبت شي، د تجارت مثبت بیلانس د رامنځته کولو لپاره دا چاره ترسره کوي. نو بنا هغه نقاط په لاندې ډول سره، اول دا ده چې د یو هیواد په داخل کې د استخدام او تولید د سطحې د لوړولو په غرض باندې د دولتي تصدیګانو تاسیس کول. دوی غواړي چې د دې په خاطر چې تجارت بیلانس مثبت شي او د دې په خاطر چې په هیواد کې د مثبت تجارت بیلانس ایجاد شي، نو دولت نه غوښتنه کوي چې د استخدام او تولید په خاطر باندې دولت په خپله د تشبثاتي عوایدو هم لاندې طریقه لاسته راوړي. نو دوی دا غوښتنه کوي چې داسې د استخدام او د تولید د سطحې د لوړولو په خاطر باندې باید دولتي تصدیګانې تاسیس کړي او تقویه کوي، دولتي فابریکې ایجاد کړي، په هغې کې باید تولید سرعت ونیسي، په هغې کې باید افرادو ته د کار زمینه برابره شي، او له دې طریقه به د هیواد تولیدات زیات شي. کله چې تولیدات زیاتېږي نو پوهېږو چې صادراتو کې زیاتوالی راځي او واردات چې ده په هغې کې کمښت راځي. نو بنا په نتیجه کې موږ د تجارت مثبت بیلانس په لاس راوړلی شو. نو دوی دا یوه غوښتنه کړې وه چې که چېرته دولت په خپله تشبث وکړي او دولت په خپله سرمایه‌ګذاري وکړي او دولت په خپله تولیدي فابریکې ایجاد کړي او هغه ته تقویه ورکړي، تاسیس یې کړي، او استخدام به هم ورسره زیات شي، بیکاري مشکل به هم ورسره حل شي، تولید مقدار به هم زیات شي، او دې سره به زموږ صادرات هم زیات شي. دا یوه خبره وه چې مرکانتیلستانو دا غوښتل چې دا کار باید وشي. دویم دا ده چې خصوص بغیر له دې نه چې دولتي تصدی ایجاد شي، بلکې خصوصي متشبثین په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره هغوی ته پولي مالي وسایلو مرسته ورکړل شي، انحصاري امتیازات ورکړل شي، د دې په خاطر باندې تر څو د صنایعو تشویق رامنځته شي، تر څو په هیواد کې خصوصي اقتصاد هم دې ته زړه ښه کړي چې زه باید سرمایه‌ګذاري وکړم، او له دې طریقه دوی په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره یا دوی سره سبسایډي وکړي، مرسته ورسره وکړي بلایوازه، یا په اوږد مهال شکل سره په ډېر کم سود سره پورونه ورکړي یا بیخي مفت پورونه ورکړي، مثلا کومه سود ونه لري. او بل دا چې دولت دوی سره د مالیاتو په برخه کې همکاري وکړي، مختلفې لارې چارې چې خصوصي سکتور په هغه سره تشویقېږي او د هغوی صنایع په دې سره پایښت پیدا کوي، زیاتوالی پیدا کوي، او په دې سره موږ تاسو تولید زیات شوی وي. نو چې تولید زیات شه بنا صادرات دې موږ تاسو به زیاتېږي او دا به تجارت مثبت بیلانس باعث ګرځي. دریم دا ده چې
د صادراتي ګمرکي تعرفو د وضع کولو له لارې د خامو او نیمکره موادو د صدور مخنیوی کول. هغه نیمکره مواد یا خام مواد چې زموږ له هېواد نه صادرېږي نورو هېوادونو ته ځي. معمولا اوس وخت کې ګورئ تاسې افغانستان کې ډېری خام توکي موږ تاسې صادرات مو ډېر خام توکي دي که نه، خام مواد دي، ځکه موږ خپله صنعت نسو دغه کولی، موږ خپله دغه پروسس نسو کولی، وسایل نه ورته لرو، ټکنالوژي نه ورته لرو، متخصص افراد کارګران نه ورته لرو چې هغه پروسس کړو، حتی موږ هغه پیکبندي هم نسو کولی. موږ د افغانستان په نوم جلغوزي یا چهارمغز یا وچه میوه دا پاکستان ته یا هند ته یا ایران ته مختلفو هېوادونو ته ځي او هغوی بیا په خپل نوم باندې نور نړۍ ته صادروي، ځکه موږ حتی د پیکبندي دومره هغه نه لرو. اوس بیا هم ځینې سرمایه ګزارانو د زړه ښه کړی ده په افغانستان کې د موجوده وخت کې پانګه اچونه کړې ده او د دې سره دوی نوي وسایل راوړي، ټکنالوژي نه استفاده کوي، ماهر کارمندان افراد لري. نو بنان موږ باید خام مواد یا نیمکره مواد چې تر اوسه کار تمام نه دي هغه موږ باید صادر نه کړو، دغه باید مخنیوی وکړو. دا باید په داخل د هېواد کې په کار تمامه توکو باندې بدل شي او د هغه نه وروسته بیا موږ تاسې هغه باید صادر کړو. نو دلته هدف دا ده چې موږ د خپلو خامو توکو نه خپله داخل کې استفاده وکړو او دغه استفادې سره به تولید زیاتېږي، تولید په زیاتوالي سره به موږ صادرات زیاتېږي او د صادراتو زیاتوالي سره موږ د مرکانتلیستانو د هدف ته به دوی ځان رسولی وي چې مثبت تجارت بیلانس رامنځته کړي. دا ټول خبرې چې موږ کوو د مثبت تجارت بیلانس د رامنځته کولو په خاطر دوی دا وړاندیزونه کړي دي. څلورمه خبره دا ده چې په وارد شوو صنعتي محصولاتو باندې د فوق‌العاده لوړو ګمرکي محصولاتو وضع کول. موږ غواړو چې وارداتو کې کمښت راولو، صادرات مو زیات شي. نو بنان بله لاره دا ښودلې چې هغه توکي چې د موږ هېواد ته راواردېږي صنعتي محصولات وي نو هغوی باندې لوړه ګمرکي تعرفه وضع شي، ګمرکي محصول په لوړ شي تر څو د وارداتو مخه ونیول شي او زموږ له هېواد نه د اسعارو پرداخت چې کوم ده هغه کې کمښت راشي. یعنې موږ چې کله واردات کوو مجبور موږ نړیوال تجارت او اقتصاد خو ټول په نړیواله کرنسي مثلا اوس ډالرو باندې کېږي. نو موږ چې کله واردات کوو د موږ نه به ډالر خارج ته انتقال کېږي او دا به د اسعارو کمښت به راولي دلته په هېواد کې. ولې کله مو که صادرات زیاتېږي نو بیا د صادراتو په زیاتوالي سره به بیا موږ تاسې اسعار داخل د هېواد ته به راځي، بیا به موږ تاسې هغه بیا د یو بل مثبت فکټور ده. نو تجارت مثبت بیلانس لپاره دوی وایي چې په وارداتو باندې باید لوړې ګمرکي تعرفې وضع شي تر څو وارداتو مخنیوی وشي او په دې ترتیب به واردات کم شي، صادرات به په زیات شي، نو تجارت مثبت بیلانس به رامنځته شي. بله خبره مهمه دا ده په دې کې چې دوی وړاندیز یې کړی ده د مرکانتلیستانو هغه دا ده چې د کار تمامو محصولاتو په صادراتو باندې د ډېرو ټیټو حتی ناچیزو ګمرکي محصولاتو وضع کول. یعنې کله چې موږ تاسې کوم شیان صادروو نو د صادراتو د تشویق لپاره باید دا کار وکړو او د دې په خاطر چې د خارجي اسعار منابع زموږ هېواد ته راشي نو هغه صادرات چې موږ د دې هېواد کې تولید کړي وي او خپل تولید وي هغه بهر ته صادروو، هغه ناچیزه ګمرکي تعرفه وضع کړو، ډېره ټیټه وضع کړو، حتی معافې کړو او بالاخره د موږ تولیدات په نورو نړۍ مارکیټونو کې ارزانه قیمت ولري، بیا به خلک ډېر خوښوي او بیا به موږ تاسې صادراتو په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي او په دې سره به تجارت بیلانس مثبت کېږي. بل دا ده چې هغه له خارج څخه وارد شوي خام مواد دي چې موږ له خارج نه خام مواد دلته راوړو هغه باندې هم باید ناچیزه ګمرکي محصول وضع شي تر څو هغه واردات چې موږ دلته راکوو او خام توکي خاصتا په هغوی د هغه د تشویق باعث وګرځي، هغه موږ دلته داخل ته راوړو، په داخل کې بیا په هغه باندې پروسې اجرا کړو، کار تمام موادو باندې بدل کړو، بالاخره بېرته موږ بیا هغوی هېوادونو ته ورصادر کړو. نو له یوې طریقه به د موږ دغه تولیدي پروسې به ګړندۍ شوې وي، خلکو ته به کار زمینه برابره شوې وي، پانګه اچونې به ایجاد شوې وي او استخدام سطحه به مو لوړه شوې وي، د کامل استخدام ته به رسېدلي یو. او له بله طرفه چې ده
مونږ بیا دا صادرات بیا مونږ کوو دا بیا مونږ خپله تولیدي پروسس کوو او نور هېوادونو ته به یې لیږو نو صادرات به زیاتېږي او د تجارت مثبت بیلانس په حاصل ګرځي. دغه نقاط چې مونږ ذکر کړه دغه د مرکانتلیستانو هغه ځانګړي غوښتنې وړاندیزونه وي چې دوی له دولت نه غوښتنه کوي چې دا کارونه باید تاسو ترسره کړئ تر څو تجارت مثبت بیلانس ته ورسېږي. دوی تجارت مثبت بیلانس طرفداران اوس دغه د تجارت مثبت بیلانس د یو شمېر علما او د هغوی پیروان د ټول د اقتصاد د نظر خاوندان هغوی وایي چې دا ډېره مهمه ده او بالکل همدا شی باید تطبیق سي. نو ځکه دوی یو مکتب د دې نه جوړ شوی دی چې موږ ته د سوداګرانو مکتب وایو. نو دلته موږ تاسو بحث د مرکانتلیستي نظام ده. نو د مرکانتلیستي نظام اهداف د تجارت مثبت بیلانسو نو همغه وخت په هغه مهال کې اروپایي هېوادونو همدغه نظام تطبیقاوه، همدغه نظام باندې ولاړ او دوی د مرکانتلیستي هدف ته لاسته راوړلو لپاره دغه هلې ځلې کولې لکه موږ تاسې مخکې چې دا کومې نقطې یادې کړلې. ځکه د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته ډېری هېوادونه په ډېر بد وضعیت کې شول، تولیدات له منځه لاړل، فابریکې له منځه لاړلې، صنعتونه خرابه شول او کار قوه مثلا متضرره شوله. ځکه ټول نظامي جنګ طرف ته د دولت توجه وه او خصوصي اقتصاد خو هسې هم نه حمایه کېده، ولې د دولتي اقتصاد هغه کوم څرخونه چې وو هغه هم پت شولو او هغه هم تولیدي دستګاوې له منځه لاړلې او دوی ډېره توجه هم د نظامي برخې ته وه. نو د دې اساس کله چې دویم نړیوال جنګ پای ته ورسېده نو بیا دغه هېوادونو خاصه اروپایي هېوادونو د دې لپاره موږ تاسو څو مثالونه مثلا د هغوی وایو. نو دوی دې هدف ته رسېدو لپاره څه کول؟ د هغوی نه یو برتانیا او هالند. برتانویان او هالندیان یا د هالند خلک دوی دې دواړو هېوادونو د مالي او اقتصادي سیاستونو موخه بهرنۍ سوداګري کې پرمختیا رامنځته کولو په اساس ولیدله چې مونږ باید داسې اقتصادي سیاستونه او مالي سیاستونه طرح کړو تر څو مونږ د مرکانتلیستي اهدافو ته ورسېږو او د تجارت مثبت بیلانس رامنځته کړو. نو دوی د دې موخې ترسره کولو لپاره بهرنۍ سوداګري ته پراختیا ورکړله چې له نورو هېوادونو سره راکړه ورکړه رامنځته شي، ځکه نو بیا به د تجارت بیلانس مثبت کېږي او دا به ایجادېږي. نو بنان د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د بیړۍ چلولو ته پرمختګ ورکړه، ځکه هغه وخت کې خو هغه له لارې سمندرونو له لارې د بحرونو له لارې د بیړۍ چلولو دغه یو د انتقال ښه پروسه وه. اوس هم ښه لاره ده چې موږ په ډېر ارزان قیمت باندې هغه اجناس له نړۍ ګوټ ګوټ نه یو بل هېوادونو ته سره انتقالوو. نو دوی دې ته کوشش وکړ او هدف یې هم دا و چې په دې سره دوی خپل تولیدات نورو هېوادونو ته ورسوي او له هغه طریقه دوی صادرات زیات شي. بل دا ده چې د ښکېلاکګري سیاست هم دلته رامنځته شي، ځکه معمولا دویم نړیوال جنګ کې هم دا و چې یو هېواد بل هېواد ونیسي، د هغوی جغرافیه په خپل تصرف کې راولي، هغه ښکېلاکګر ښکېلاک کې هغه هېواد یعنې هغه هېواد ونیسي او بناً د هغو د هېواد د منابعو نه، د هغوی هېواد د هغو سرچینو نه، د هغو موادو نه استفاده وکړي او بالاخره یو تولیدي پروسه یې سریع شي او صادرات کې زیات کړي او د تجارت مثبت بیلانس رامنځته کړي. یا دې ته ورته نور داسې چارې وي چې برتانیا او هالند په دې باندې دا کار کاوه. دویم فرانسې هېواد ده چې فرانسه هېواد هم د کورنۍ سوداګرۍ او صنایعو د پراختیا لپاره کار وکړ. دا کار یې وکړ چې په داخل د هېواد کې صنعت پیاوړی شي، سوداګري ایجاد شي، د دولتي تصدیګانې تاسیس کړي، دولتي کمپنۍ ایجاد کړي چې هغوی به تولید کاوه. همدا ډول سره خصوصي متشبثینو ته هم امتیازات ورکړي چې د دولتي دستګاو ترڅنګ د دولتي کمپنیو ترڅنګ چې تولید کوي خصوصي متشبثین هم تولید وکړي تر څو تجارت مثبت بیلانس رامنځته شي. او بل المان هېواد ده چې المان هېواد هم دا چاره داسې ترسره کوله چې دوی داسې مالي او اقتصادي سیاستونو چې طرحه کړل او د دې په هدف باندې چې
دوی تجارت مثبت بیلانس ته ورسېږي. خو دوی ستونزه په دې کې وه چې دوی نفوس نه لرل، د نفوسو کمښت و، ځکه نفوس خو یو مهم تولید عامل ده، اساسي عامل د تولید ده. نو چې کله نفوس نه وي بیا به د ټکنالوژي د وسایل به څوک استفاده کوي، دا به څوک په کار باندې اچوي. نو بناً د نفوسو د زیاتوالي په خاطر باندې چې نفوس دوی کم و او په دې جنګونو کې ډېر له منځه تللي وو په دوهم نړیوال جنګ کې مثلا، نو دوی کوشش دا وکړو چې د نفوسو د زیاتوالي سیاست لاره یې غوره کړله تر څو دوی د نورو هېوادونو نه افراد راسي او دلته دوی په هېواد کې د کار د قوې په حیث باندې استفاده وکړي. نو مهاجرتونو میشت کول یې پیاوړي کړل. هغه سیاست دا و چې دوی سیاستونه چې دوی مهاجرتونه آزاد کړل. او لکه مثلا اوس اروپایي هېوادونو ته خلک ځي، اوس خو په ډېر تکلیف او مشکل باندې مثلا دوی پناه اخلي که نه هغه کوي. هغه وخت کې هم دوی د نفوسو د کمښت سره مخامخ وو دغه هېوادونه. اوس هم دغه هېوادونه ولې د مهاجرتونه ازادوي؟ ځکه دوی د کار قوه نه لري، افراد نه لري. ځکه دوی خو یوازې یو اولاد یا دوه بچیان ولري بس هغه اکتفا کوي، زیات د بچیانو لپاره دوی هغه نه کوي، لېوالتیا نه لري. نو بناً دوی د نفوسو د کمښت سره مخامخ وو. نو دا او دې ته ورته نور هېوادونو مختلفې لارې چارې غوره کړلې. نو هدف دا و چې په دې سره د مالي اقتصاد ساحه نور هم پراخه شوه، نور هم د دوی دغه اقتصادي فعالیتونه یا د مالي اقتصاد اړخ نور هم پراخه شو او په نتیجه کې د مالي اقتصاد ساحه ته نور هم توجه زیاته شوله. دولت نور هم لګښتونه ترسره کول او د عوایدو لارې چارې مختلفې په لټه کې چې پیدا یې کړي. نو لنډه دا چې دوی هغه نتیجهګیري به داسې ووایو چې د مرکاتیلیستانو مکتب هدف دا و چې دوی تجارت مثبت بیلانس رامنځته کړي او تجارت مثبت بیلانس ته ورسېږي. نو د دې لپاره دوی مختلفې د موږ تاسو چې یادولې کړلې دغه نقطې په پام کې ونیسي دولت باید تر څو د تجارت مثبت بیلانس ته ورسېږي. دویم نظام د لیبرال اقتصادي نظام ده، په هغه باندې مو انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې بحث وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.